د سعودي عرب یو مشر دی، کیدای شي چې دلته ډېرو کسانو ته پته وي چې هغې هلته خبره وکړه چې چانبین دې وکړلی شي د دې روایاتو او د دې احادیثو چې کوم د قرآن سره ټکراو خوري، چې هغه دې موږ لرې کړو، چې کوم قرآن سره ټکراو نه خوري، چې هغه موږ خلکو ته په مخ منظریان باندې راولو. څومره روایت صحیح شوي تاسو دې خبرې نه خبر یې؟ سوچ وکړه 105 روایت داسې دي چې هغه د قرآن سره موافقت خوري. او زما مولا زما مفتي په مخ د ځمکه باندې ډېر زیات کتابونه دي، لیکن د ټولو نه عظیم کتاب انقلابي کتاب د قرآن مجید دی. بیا د قرآن مجید نه وروسته اصح الکتب بعد کتاب الله، د الله رب العزت د کتاب نه وروسته د ټولو نه عظیم کتاب دا بخاري شریف دی. بخاري شریف کې دغه رنګې په نورو کتابونو کې چې کوم احادیث مبارکه ذکر دي دا ټول په ټوټله باندې صحیح دي، دا ټول په ټوټله باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک خبرې دي، دغه د حدیث مبارکه دي. ځکه قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ځان خبرې نه کوي، بلکې دا هغه خبرې دي چې کوم ته الله رب العزت کړي دي، دا هغه خبرې دي. نو په مخ د ځمکه باندې چې کوم احادیث مبارکه دي کتابونه دي 105 احادیث دغه رنګې دا نه دي، ټوټل احادیث دا ډېر زیات دي. خو داسې وویلی شي چې 105 احادیث د قرآن مجید سره دا صحیح موافق دي، دا مطابق دي، او نور ټوټل احادیث دا د قرآن مجید سره مطابق نه دي. نو بیا قرآن مجید کې د دې آیت څه مطلب دی چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تمامه زندگی دا 105 حدیثو دغه لږ حدیثو قرآن مجید د دې آیات نه دا صریح انکار دی چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دغه رنګې چې 105 احادیث ومنې نور احادیث ټوټل نه ته انکار وکړي او ته یې په درېیمه درجه کې او په یو پاک کې د نمبر اخیستی دی 227 او خبرې دومره کوي چې دا اسمان څخه خبرې کېږي، دومره اوچتې خبرې کوي. بعضې اولاد دا د پلار شمله اوچته کړي، بعضې اولاد دا د پلار دپاره باعث شرم وګرځي، د پلار هر څه شاته بیکګراونډ خراب کړي. پلار دې د لږه احادیثو نه انکار کړی او تا د ټوټل احادیثو نه انکار وکړو. بلکې حدیث تا څه کې چې قرآن کې الله فرمایي چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، د دې قرآن مجید د دې آیات نه انکار وکړو. بل ځکه الله رب العزت حکمت لفظ د احادیثو لپاره استعمال کړی، تا د هغه نه انکار وکړو، دا د قرآن نه انکار دی. دې د وجې نه د داسې خلکو ملګرتیا کول، په داسې خلکو باندې خفګان کول دام ناروا دي، دام ناجایز دي.